وی په آخر زمانه کې بعد د قیامت د نشانی او علامات دا په یو بل پسې داسې ښکارا کیږي پر لپسې لکه څنګه چې د تسپو د تار اوښليږي او د دانی یو بل پسې ښکته ورتاویږي پر لپسې روانې دي. د کرنګ په آخر زمانه کې بعد د قیامت علامات دا په یو بل پسې زر زر ښکارا کیږي. یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د قیامت د علاماتو نه یو علامه ده چې سړی به کم شي او خزي به زیات شي. سړی به کم شي حتی تر دې پورې چې د 500 خزو به یو سړی کفالت کوي. دومره به خزي زیات شي او سړی به کم شي. نن سبا د هر سړی په خپل کور کې وګوري چې د سړو تعداد څومره دی او د خزو تعداد څومره دی. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د قیامت د نشانونو یو نشانی دا ده چې قرآن بعد د موسیقۍ د غانو په شکل باندې ویل کېږي. قاریان به قرآن وایي او طرز به د غانو خپلې. نو قرآن د غانو د ټاپو په شکل سره ویل دا ناروا دي او دا د قیامت د علاماتو نه یو علامه ده. بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی د مال محبت په اخیره زمانه کې دومره زیات شي چې خزه بعد د سړی سره په کاروبار کې شرکت کوي. سړی بم کاروبار کوي نو خزه بم کاروبار کوي. سړی بم نوکری لوزي نو خزم نوکری لوزي. د مال محبت په دومره زیات شي چې د سړی سره په کاروبار کې به خزه شرکت کوي. خزه به ځان له ګټه کوي او سړی به ځان له ګټه کوي. دومره به د مال محبت سیوا شي. دا په هغه زمانه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی او هغه نشانی نن ټک په ټک باندې رښتیا کیږي. دا رنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی د قیامت د علامات نه یو علامه دا ده چې هر سړی په دې کوشش کوي چې زړه دې بل نه مضبوط شي. بس د ځان په مضبوطیا کې به هر سړی لګیای. بل علامت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قیامت علاماتو کې دا ذکر کړی چې د ژوند نه بعد د زندګۍ نه به سکون ختم شي. مال شته، جایداد شته، ګاډی شته دی خو سکون پکې نشته دی. د زندګۍ نه به سکون ختم شي. دارنګې شپږم علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر کړی دی چې په اخیر زمانه کې به د سود کاروبار زیات شي، عام شي. هر سړی به سود کوي. سود به ډیر زیات شي. هر کار به د سود وي. هر کار به د سود وي. نن سبا چې سوچ وکړي که نه خپل علاقه کې سوچ وکړه، خپل نظام نه غیر چاپېره لږ فکر وکړه چې سود څومره عام شوی دی. بل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي هر نوې نسل به د تیر نسل نه بدتر وي. هر نوې نسل چې رارسي هغه د تیر شوي نسل نه بدتر وي. سوچ وکړئ مخکې خلک څنګه اوس څنګه دی، را روان به څنګه. هر نوې نسل د تیر نسل نه به بدتر وي. دارنګې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قیامت د علاماتو نه یو علامت دا ذکر کړی دی چې زنا به عام شي. زنا به عام شي. زنا ته به د سره څوک ګناه نه وایي. اسباب د زنا به زیات شي. تاسو وګورئ که نه زنا څومره عامه شوې ده. الله دې فنا راکړي. تاسو موبایل کولو کوئ خلک کل عام لګیا دی او دا وایي زه په دومره پیسو زنا کوم. نعوذ بالله نعوذ بالله. الله دې فنا راکړي. په دومره پیسو زنا کوم، دومره پیسې راکوي زنا کوم. الله دې فنا راکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی زنا به ډیره زیاته شي. زنا به ډیره زیاته شي اخیره زمانه کې. بل علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قیامت دا ذکر کړی و خلک په مالدار شي خو کنجوسه بشي. مالداران خلک به کنجوسان وي په اخیره زمانه کې. بل علامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قیامت دا ذکر کړی دی چې امانت کې به خیانت شروع شي. دا عام دی په وړه سطح هم په غټه سطح هم. نن سبا ته چا سره یو شی امانت کې د سبا درته واپس کوي چې په کوم حالت کې درته واپس کوي. یا نن سبا ته چا امانت پیسې ورکړه سبا ورته وایي یاره زما هغه پیسې ما له راکړه یاره خو ما لګولې دي. چا سره چې امانت کې دی هغه داسې حسابوي لکه مال غنیمت یا په غټه سطح باندې د حکومت په توګه باندې. دا خلک دا پیسې څنګه یو بل ته معاف کوي، یو بل ته ورکوي، ته وایي دا د ذاتي مال
حالانکه دا د عوامو امانت دی. وی پلان کې ته حکومت دومره پیسې او دومره قرضه معاف کړه، ولې دا د حکومت ده څنګه معاف کړه؟ دا خو د خلکو پیسې دي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی وي په اخره زمانه کې په امانت کې به خیانت شروع شي. بل علامت نبی علیه الصلاۃ والسلام د قیامت دا ذکر کړی دی، وی علم به اوچت شي. علم به اوچت شي. علم نه مراد د قرآن او د حدیث علم مراد دی. تاسو په خپل فکر وکړئ، نن سبا په کور کې انګریزي تعلیم څوره کسان کوي او د قرآن او د حدیث علم څو کسان کوي؟ د علم اهمیت څه دی؟ علم به څنګه اوچتیږي؟ نو حدیث مبارک کې راځي لوی لوی علما به الله وفات کړي، غټ غټ علما به د دنیا نه لاړ شي. نو علم به قبض کړی شي په قبض کولو د علماو سره. سکول تعلیم هغې باندې خلک په لکو په کروړو روپۍ پیسونه ورکوي د میاشتې. مدرسې والا چې د میاشتې ماشوم ته وایي 100 روپۍ راوړه، کور کې کومه جګړه شروع شي، وایي قاریان هم پیسه اخلي 100 روپۍ. دا د دین د علم اهمیت پاتې شو، اهمیت پاتې شو. دنیوي دا علم نه دی، دا علم نه دی، دا هنر دی، دا زده کول پکار دی، د وخت ضرورت دی. نو علم څه ته ویلی شي؟ علم هغې ته ویلی شي چې په هغې سره د زړه صفاهي راځي، د زړه نورانیت راځي، انسان په د ګناه نه بچ کېږي. نو انسان په ګناه سره د څه نه بچ کېږي؟ د زړه صفاهي، د زړه نورانیت په څه سره راځي؟ په قرآن او په حدیث سره راځي. نو یو علامت نبی علیه السلام د اخري زمانې دا ذکر کړی چې علم به اوچت شي، او بل علامت دا د جهل به عام شي. نو چې علم اوچت شو خامخا جهل به عام کېږي. بل علامت نبی علیه الصلاۃ والسلام د قیامت دا ذکر کړی دی، وایي شراب نوشي به عام شي. شراب نوشي، شراب څکل به عام شي. شراب وڅکلو ته به خلک ګناه نه وایي. الله دې فنا راکړي. بل علامت نبی علیه الصلاۃ والسلام د قیامت دا ذکر کړی دی چې په آخره زمانه کې به هغه خلک چې هغه به خپیال بخپې ګرځېدل، سرتور سر به ګرځېدل، هغې به بیزي او خان سره ول، هغې به یو بل سره د بیلډینګونو جوړولو کې مقابله شروع کړي. د خپل ځان نه غیر چاپېره سوچ وکړئ، په خپل کلي علاقه کې لږ فکر وکړه. هغه خلک چې هغه به سرتور سر و، په خپو به خپیال به و، د بل په دروازه کې به ولاړو خیر به غوښتو. نن وګوره هغه په کلي باندې مشري کوي، نن وګوره هغه د کلي ملک دی، نن وګوره هغه د علاقې نواب دی، نن وګوره هغې یو بل سره په بلډینګونو په بنګلو کې مقابله شروع کړې ده. دا د نن نه 1400 کاله مخکې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام هېڅ یوه خبره دروغ نشي کېدی. بل علامت نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ذکر کړی و چې اچانک مرګونه به زیات شي. دا د قیامت د علاماتو نه یو علامه ده، اچانک مرګونه به زیات شي، ناګهاني مرګونه. تاسو وګورئ که نن په بونیر کې وګوره، په سوات کې وګوره، په صحابۍ کې وګوره، دغه شانتې نور علاقو کې وګوره، ناګهاني مرګونه څومره زیات شوي، څومره اچانک مرګونه زیات شو. دم د قیامت د علاماتو نه یو علامت دی، نبی علیه السلام هغه زمانه کې فرمایي. دغرنګې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلي وی وینځه به خپله مالکه پیدا کړي، انت لیدل امت ربتها، وینځه به خپله مالکه پیدا کړي. د دې څه مطلب دا دی چې مور به داسې بچی پیدا کړي چې هغه بچی به دې مور ته د وینځې په نظر ګوري او ځان به د مالک په حساب سره حسابوي. تاسو وګورئ که نه، کور کې مور لور ته خبره نشي کولی، یوه خبره ورته وکړي راګرځي پسې. مور زوی ته خبره نشي کولی، خو یې ناکاره دی، کنزل کوي، بدې ردې راته وایي. دا په هغې زمانه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي مور ته به د وینځې په نظر کتل شي. داسې به بچي د مور او پلار نافرمانه شي. بل حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د قیامت په علاماتو کې یوه علامه هم دا ده چې دوست به نږدې کړی شي، پلار به لرې کړی شي. تاسو وګورئ نن زمانه ټول علامات ښکاره شوي دي. وګورئ که نه، پلار اکثر د خپل بچي دوستانو ته وایي زما خبره نه مني، خو تاسو یې پوه کړئ، زما خبره نه مني تاسو یې پوه کړئ. هغې زمانه کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي پلار به لرې کړی شي، دوست به رانږدې کړی شي. مور به بچی داسې راوړي چې مور ته به د وینځې په نظر ګوري، ځان به مالک حسابوي. کتې ملکونو کې تاسو وګورئ بچی
مور او پلار بچی ته څه نشي ویلی پرې رپورټ کوي بیا یې حکومت اخلي مور او پلار د یېرې نه بچي ته غږ هم نشي کولی دارنګې نبي علیه الصلاة وسلام فرمایلي وي منصبونه به نااهلو خلکو ته حواله شي څوک چې د یو کار لایق نه یو اهل نه هغه به خلک هغه ته حواله کوي دارنګې نبي علیه الصلاة وسلام فرمایلي د قیامت په علاماتو کې یو علامه دا ده چې دروغ به زیات شي او دروغ ویل به خلک کمال حسابوي تاسو وګورئ که نه نن سبا چې څومره څوک دروغ وایي که نه لکه ښه سیاسي دی ښه چل ولې ورځي دروغ ته سیاست وایي او دغه رنګې نبي علیه الصلاة وسلام فرمایلي وي د کلي مشر د قبیلې مشر د علاقې مشر د نیکو خلکو په ځای باندې به رزیله خلک جوړ شي د قبیلې سردار د قبیلې مشر د علاقې مشر نیک سړی به نه وي په دغې علاقې چې څومره رزیل سړی د هغه په مشري کوي الله دې فنا راکړي الله دې فنا راکړي دا علامات ټول ښکاره شوي کو تاسو په لږ سوچ وکړئ او نبي علیه الصلاة وسلام فرمایلي په آخره زمانه کې به داسې ښځې وي چې کپړې به اغوستې او د هغې باوجود به بربنډ وي کپړې به اچولي بیا به هم بربنډ وي د دې څه مطلب کپړې خو دې دپاره وي چې بدن پټ کړي دې به دومره باریک او نری کپړې اچولي چې بدن پرې ښکاري یا به نیمګړې کپړې اچولي نستوڼي به پورې نه وي غاړه به یې نه وي پینسي به یې برابره کړي پنډۍ به ټولې د ښځو ښکاري نبی علیه الصلاة وسلام فرمایلي وي په آخره زمانه کې به داسې ښځې راشي چې کپړې به اچولي او د هغې باوجود به بربنډ وي خو نبی علیه الصلاة وسلام په هغې زمانه کې فرمایلي وي دا ښځې د یاد وساتي د جنت بوی پې حرام بوی د جنت بوی په دغې ښځو او بل علامه نبی علیه الصلاة وسلام دا ذکر کړې وه په آخره زمانه کې به ظلم زیات شي ظلم او ستم به زیات شي د چا چې څومره وس رسي دومره په کمزوري باندې ظلم تاسو وګورئ هغه د ملک په سطح باندې د حکمرانانو د طرف نه دی یا زما ستا د عام سړي د طرف نه دی د چا چې څومره طاقت رسي په بل باندې ظلم کوي نو نبي علیه الصلاة وسلام فرمایلي وي ظلم به زیات شي او نبي علیه الصلاة وسلام د قیامت په علاماتو کې یو علامت دا ذکر کړې ده په دین باندې ټینګېدل دا به دومره ګران شي لکه په لاسه کې سکروټه نیول یو سړی په لاس کې انګاره ونیسي سکروټه ونیسي که نه څومره مشکل کار دی ته په لاس کې ټینګه کې لاس سیزي ورته ووي دغه شانتې په دین باندې به ټینګېدل ګران شي یو سړی به په دین باندې عمل نه شي کولی ګرانه ده مشکله به نن زمانه کې وګوره په دین باندې څوک پرېږدي او نبي علیه الصلاة وسلام فرمایلي وي د زکات مال چې دی دې ته به خلک تاوان زکات پیسې چې څوک ورکوي که نه نو دا خو تاوان دی زکات ته به خلک تاوان وي نو ډېر علامات نبي علیه الصلاة وسلام د قیامت ذکر کړي دي دا علامات دي چې دا ښکاره شوي دي